یو فلم دا جوړ کړی دا چې دجال به راوځي عیسی علیه السلام به راکوزېږي امام مهدي به راوځي خدای که نه دجال شته نه امام مهدي شته نه د عیسی علیه السلام شته او خدای که شته ته دا تا ولیدو زه به سړي بچی دی بدن کې ساوي زمانه د خانه کعبه پر رب باندې قسم ترغه ساته با یو مولا هم چې پرې نقدم چې څومره د دین دشمنان واجب څوک دا خبر نه کوي د عیسی علیه السلام د راکوزېدو چې عیسی علیه السلام راکوزېږي او دی چې نه راکوزېږي فقط اکبره العلماء علماء ته کافر ویلي وهو کېرینې احادیث چې څومره دي الله تعالی عز وجل د هغې نه د علم تر څنګ هغه عقل هم واخلي بیا د هغې عقل کار نه کوي ګډې وډې وایي یو بل په کولۍ راپورته شوی هغه بیا دا خبره د فیسبوک ته ورکړې ده د ځان د شهرت دپاره چې زه مشهوره سم او د ضروریاتو د دین نه انکار کوي او په دې نه پوهېږي چې یاره دا خبره ما وکړله په دې سره زه اوس کافر شوم او که کافر نه شوم د دایره اسلام نه خارج شوم او که نه نو دغه په کلي دا خبره کړې ده چې د حضرت عیسی علیه السلام راکوزېدل یا د دجال راښکاره کېدل د امام مهدي د هغه ظهور کېدل وایي دا هسې فلمونه او ډرامې دي معاذ الله او چونکې په دې باب باندې احادیث متواتر راغلي دي صحیح احادیث راغلي کوم چې امام مسلم رحمت الله علیه صحیح مسلم کې ذکر کړي ترمذي کې ذکر دی ابو داود کې ذکر ابن ماجه کې ذکر مسند احمد کې ذکر او د احادیث کتابونو کې دا احادیث مذکور دي د حضرت عیسی علیه السلام راکوزېدل دا خو د قرآن کریم نه ثابت دي سوره زخرف آیت نمبر 1 وانه لعلم للساعه دغه آیت لاندې ابن عباس امام مجاهد امام ضحاک امام سدي امام قتاده وغيرها ډیر علما فرمایي وای دا وانه ضمیر راجع د عیسی علیه السلام ته یعنی راکوزېدل د عیسی علیه السلام د اسمان نه د خامخا علامه د قیامت ته تاسو دغه آیت لاندې د سوره زخرف آیت نمبر 1 لاندې چې کوم یو تفسیر هم راپورته کوي هغه بنده خبره تاسو ذکر کړي که تفسیر مزاری راوړي که قرطبي که رازي او دا شانته که روح المعانی که ابن کثیر او چې څومره تفاسیر شته تاسو دغه آیت لاندې ګورئ هغه به همدا وایي چې د عیسی علیه السلام راکوزېدل دغه آیت نه مراد دي امام قرطبي رحمت الله علیه هغه دغه آیت چې کله ذکر کړي نو بیا وروسته فرمایي چې وایي وقال علماؤنا رحمة الله تعالى عليهم زمن علماء فرمي فهذا نص على أنه ينزل مجددا للدين النبي صلى الله عليه وسلم للذي درس منه ويدغى آيات دا نص په دې چې حضرت عیسی علیه السلام راکوزېږي او د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم د دې دین دپاره به یو مجدد وي او دغه شانته همدغه آیت لاندې ابن کثیر رحمة الله تعالى عليه په تفسیر ابن کثیر کې هغه ذکر کړی دی وای وانه لعلم للساعه اي آیه للساعه خروج عیسی ابن مریم قبل يوم القيامه وای دا چې الله تعالی وای وانه لعلم للساعه وای دا نخد د قیامت خروج د عیسی علیه السلام قبل يوم القيامه د قیامت د ورځې نه مخکې د عیسی علیه السلام راکوزېدل وهكذا روي عن ابي هريره همدغه د ابي هريره رضی الله عنه روایت شوی د ابن عباس ابي عاليه ابي مالک عكرمه او حسن بصري د قتاده او د ضحاک وغيرهم د دې ټولو نه دغه شان راغلي وقد تواترت الاحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه اخبر بنزول عيسى عليه السلام قبل يوم القيامه اماما عادلا وای چې تواتر ته احاديث رسیدلې دي یا د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم چې هغه دا خبر ورکړي به نزول عیسی علیه السلام قبل یوم القیامت د قیامت د ورځې نه مخکې د عیسی علیه السلام راکوزېدل په دې باب چې کوم احادیث دي هغه حد تواتر ته رسیدلي ابن کثیر هغه ذکر کړي دي همدغه شانته د همدغه آیت لاندې امام الوسی رحمت الله علیه په تفسیر روح المعانی کې ذکر کړي وقد نطقت الاخبار بنزوله علیه السلام او اخبار یعنی احادیث هغه وارد دي چلیدلې دي په راکوزېدو د عیسی علیه السلام فقد اخرج البخاري ومسلم والترمذي وابو داود وابن ماجه عن ابي هريره بیا وایي امام بخاري امام مسلم ترمذي ابو داود ابن ماجه د ټولو د ابو هريره رضی الله عنه هغه روایت چې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایله چې عیسی علیه السلام په آخر وخت کې راکوزېږي وایي دا په دې کتابونو کې ذکر دي همدغه شانته او چې هر کله د حضرت عیسی علیه السلام راکوزېدل او دا حد تواتر ته رسېدلي نو چې کله حد تواتر ته ورسېږي نو اکفار الملحدین د امام العصر علامه المحدث کبیر الشیخ محمد انور شاه کشمیری دا هغه کتاب دی په صفحه درود دیش باندې وایي وانه قد تواتر وانعقد الاجماع على نزول عیسی بن مریم علیه السلام اجماع منعقد ده فراکوزېدو د عیسی علیه السلام په تاویل هذه وتحریفه کفر ايضا تاویل کول بیا پدې کې او د دې نه تحریف کول دا کفر دی وقد قال في روح المعانی امام الوسی په روح المعانی کې ذکر کړي چې ان من لم يقل بنزوله فقد اكفره العلماء وهو على قاعده في انكار ما تواتر في الشرع وامام الوسی ذکر کړي چې څوک دا خبر نه کوي د عیسی علیه السلام د راکوزېدو چې عیسی علیه السلام راکوزېږي او دوی چې نه راکوزېږي فقد اكفره العلماء علماء ته کافر ویلي وهو على قاعده في انكار ما تواتر في الشرع ځکه چې په دې باب باندې احادیث په شریعت کې تواتر ته رسېدلي او د حدیث متواتر نه انسقي هغه انکار کوي همدغه شانته دغه ذکر کړي ابن حجر هیثمی په فتاوی حدیثیه کې همدغه سوال باندې شوی چې امام مهدي نه یا د دجال نه څوک انکار کوي هغه څه حکم دی په صفحه 55 باندې وایي وقد ورد في حديث عند ابي بكر اسكافي انه صلى الله عليه وسلم قال من كذب بالدجال فقد كفر ومن كذب بالمهدي فقد كفر
څوک چې د دجال نه انکار کوي دا سړی کافر دی او چې څوک د امام مهدي نه انکار کوي دا سړی هم کافر دی. او بیا د امام غزالی رحمت الله علیه یو قول ذکر کړی دی او امام غزالی رحمت الله علیه فرمای وای ان قتل الواحد منهم افضل من قتل 100 کافر. وای کله دغه کسانو نه چې څوک د دجال دراوتلو نه انکار کوي د امام مهدي دا راوتلو نه انکار کوي د عیسی علیه السلام درا کوزیدو نه انکار کوي وای په دغه کس کې یو کس چې دی اوجل شي نو وای دا بهتره دی من قتل 100 کافرین د سلو کافرانو د مرګ نه. وای ځکه چې ضرر د دوی دین ته دا ډیر لوی دی او ډیر سخت دی د کافر نه. ځکه د کافر نه عام خلک لري ځان ساتي او دا سړی خو چې دی جامع هغه د علما واچولې دي دعوت اسلام کوي او مینس کې د اسلام بیخکندي کوي او د اسلام بنیاد چې دی هغه ننول غواړي. نو دا شانته تذکره کې امام قرطبي رحمت الله علیه په دې باب باندې ډیر زیاتې خبرې کړي او ویلي چې دې باب باندې احادیث هغه تواتر ته رسېدلي دي. نو خلاصه ده چې زموږ د عقایدو چې څومره کتابونه دي شرح العقاید کې همدغه خبرې ذکر کوي چې د قیامت علامات چې څومره دي چې وما اخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من اشراط الساعه اي من علاماتها من خروج الدجال ودابه الارض وياجوج وماجوج ونزول عيسى عليه السلام من السماء وطلوع الشمس من مغربها فهو حق. دا خبرې ټولې حق دي او بیا وروسته کې علامه سعد الدین تفتزاني لیکلي دي چې والاحاديث الصحاح في هذه الاشراط كثيره جدا. دې باب باندې چې احادیث دي هغه ډېر زیات دي او دغه شانته شرف اکبر کې مولا علی قاری رحمت الله علیه هم دغه خبره ذکر کړې ده چې د قیامت علاماتونه یو علامه بدوي وما جاءت به السنه من اشراط الساعه حق وخروج الدجال وياجوج وماجوج او بیا ونزول عيسى عليه السلام من السماء. د عيسى عليه السلام راکوزیدل شو د خروج د دجال شلو. دا ټول د قیامت علامات دي او دا زموږ د عقایدو په کتابونو کې لیکلي دا حق دي او په دې باب باندې احادیث متواتر دي او چې څوک تر دې انکار کوي هغه کافر. لهذا دغه مولا سره هغه په دې خبرو سره کفر ته وتلی دي.